بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب العقیقه. امام بخاری رحم الله په دې کې مختلف بابونه ویږي د عقیقې متعلق. عقیقه څه ته وایي؟ شارحین د بخاری شریف ذکر کوي چې عقیقه خو په اصل کې یا هغه وخت دی الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، ماشوم چې کله پیدا شي او پیدایشي چې د په سر باندې کم ویختي دغه ته وایي عقیقه وایي. بعضې پکې دا ذکر کړلی او بعضې دا ذکر کوي چې یاره دغه شات هغه دی تصبح حکم چې د ده نه ذبح کېږي په دغه حالت کې. پوه پې شوئ؟ او چا څوک وایي چې دا عقیقه چې ده دا اسم دغه شات مذبوحه دی د ولد نه. پوه پې شوئ؟ او څوک وایي چې یاره دا کم ویښته چې خریلی کېږي هغه دي. په هر حال په اوومه ورځ باندې یا په 14مه یا په 21مه یا 28مه اوومه ورځ چې کوم راځي که نه، ماشوم له سر خریل او که مذکري هلکي نو د هغه نه 2 چیلیان یا 2 ګډې حلالول او د جنۍ نه یو وړوکی سوری. پوه پې شوئ؟ څنګه چې د قربانۍ حکم دی دې ته عقیقه ویلی شي. او بعضې روایتونه یو هم دغه طاقت نه لري او د یو طاقت لري یو دغه کې نوم بعضې علما پرې جواز حکم کړلی. دا سنت ته بعضې علما ورته واجب ویله خو راجحه دا ده چې دا سره سنت ته. امام ابو حنیفه رحم الله ته بعضو دا نسبت کړلی چې هغه وایي چې لیس بسنتین، دا سنت نه ده. نه نو امام هغه روایت نه دی. امام ابو حنیفه رحم الله الحضرت سے بیا دې وضاحت کړلی ښه چې امام ابو حنیفه رحم الله دغه وجوب دغه کړلی چې وجوب د دې نشته دی، وجوب د دې نشته دی او سنتیت چې دا د حدیثونو ثابت خبره ده. او نو په دې کې دا ورنۍ باب دی باب تسمیه المولود غداة یولد. ماشوم چې کله پیدا شي سبا له به ماشوم نوم کړي، سبا له به چې نن وشي پرکار ده چې سبا له څه کړي نوم کړي. لمن لم يعق عنه، خو هغه څوک چې عقیقت نه کوي، هغه څوک چې عقیقه کوي نو بیا په هغه ورځ باندې نوم کړي. پوه پې شوې په خبره باندې؟ نه پوهېږئ په خبره باندې. او وتحنیکه او تحنیک د ماشوم. تحنیک څه ته ویلی شي؟ دا مسلم شریف کې باب دی چې تحنیک سنت دی. تحنیک هر تعلو ته وایي که نه، نیک انسان لا یو نیک سړي لا یو پیر لا یو ولی لا یو عالم دین لا خپل ماشوم وړل او هغه کجوره وجوي په خوله کې او هغې نه هغه لږ خواږه راوالي او د ماشوم په تالو پورې پورې او دوا ورته وکړي. دا د صحابه کرامو عادت اکثر چې خلکو پې عمل پرېښی دی. خو زموږ په وخت کې به دغه کېده که خیال کوي ماشوم به جومات ته وړ، اوس جومات ته هم نه وړي. دا همدې دپاره چې هلته امام وغیره څوک وي هغې څه کوي دم به یې کوي. نو تحنیک سنت دی. تحنیک څه دی؟ سنت دی. اگر خلکو به دې عمل پرېښی دی نو یو نیک سړي لا پیر لا ولی لا یو عالم دین لا یو استاد لا امام هغه له ویسي ماشوم دم کي او په دې دغه پورې تحنیک وکړي، په تالو پورې لږ دغه ولګوي، خواږه کجورې خواږه ولګوي. نو دې ته ویلی شي تحنیک او دا د برکت دپاره او دا د حدیثو مبارکونو ثابته خبره ده. اوس امام بخاري رحم الله په دې باندې حدیث راوړي، تاسو ته به اوس راشي. حدثني إسحاق بن نس قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله قال عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنهم قال ولد لي غلام. ابو موسى اشعري رضي الله تعالى عنه فرمایي زمون یو ماشوم زما پیدا شو، فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، ما نبی عليه السلام تراوړ. معلومه ده چې نیک انسان لوي وړي ماشوم ښه. فسماه ابراهيم، حضور مبارک دا غنوم سکی هو ابراهيم رضی الله عنه. فحنکه داغه تحنیک کو به تمرتين په کجوري سره، کجوره مبارکه کجوره حضور اسلام په خپل مبارکه کې هغه وجو د خپل خپل مبارک نه غلاړي ورواغستي دغه په تعالو پوری ولګولي. ودعا له بالبرکه او هغه د برکت دعا وته وکړه، ماشوم ته د برکت و دعا وکړه. ودفعه الی بما لراکو، ماته حواله کو. وکانه اکبر ولد ابي موسى، او دا د ابو موسى اشعري رضی الله تعالی عنه په اولاد کې لوی ماشوم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي. مور بي فرمایي عائشة رضي الله عنها حضور مبارک ته یو ماشوم راوړی شو، بصبي یو ماشوم يحنک، حضور مبارک تحنیک کو. صحیح کو تحنیک ولو کو په تعلق پورې ولاغه کجوره خواږه
ولګول. دا تحنیک ګوره دا اوس پاتې شوی دی ښه، او ټول ډیرو حدیثونو کې دا بخاري او مسلم او ټول دا راغستري چې تحنیک کول پکار دي، خلکو په عمل پرې سنت خلکو پرې غوډو. فبال علیه دا ماشوم چې حضور مبارک لراوړ، فبال علیه د حضور علی السلام باندې سو کړو بول وکړو، فاتبعه الماء حضور علی السلام په غزي باندې وبو واړول، یعنی په وبو باندې صفاکو. حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهم انها حملت بعبد الله بن زبير. دا اسماء رضي الله تعالى عنها دا ابو بکر رضي الله تعالى عنه لور مبارکه دا حمیله شو په عبد الله بن زبیر، یعنی دا زبیر بیبي وکړه رضی الله عنه. نو عبد الله بن زبیر د دې بچی شو کنه، نه پوهیږي. نو دا به مکه ته په مکه کې دا حمیله شو. قالت فخرجت زوتم وانا متم وانا متم، او ما حمل چې دا ما پورا کړ تقریبا د حمل ورځي پورا شوې، لکه هجرت چې مې کوم مدینه منوره ته، نو زمام وخت ولادت د ماشوم سو نږدې. قالت فخرجت زوتم وانا متم، اما خپل مودا وخت د حمل چې هغه پورا کو پاتې تل مدینه ته زمدینه منوره تر عالم فنزلت بقباء ذ قباء تر عالم مدینه منوره ته نږدې زیره. فولدت بقباء ما په قباء کې دا غیر منصرفم استعماليګه منصرفو قباء انم راغله او قباء هم راغله دواړه پرشته. نو ز قباء تر عالم ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بیا مینا ماشوم راول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فوضعته په حجره ما کې خو دې ماشوم لره د حضور مبارک په غیږ کې. ثم دعا بتمرتين، بیا معلومه دا شو نیک انسان ته دې ماشوم وړي د دم د پاره د دې لپاره. ثم دعا بتمرتين، بیا غوښته کجورا په موضوعها حضور مبارک کجورا وجولا. ثم تفلا، بیا ټوکړه پیپی د په خوله کې هغه او بشانتي خام دا دغه ماشوم خو ډیر پټه سخت نشي دا کوي خو خواګه ښه. پکانه اول شيء دخل جوفه، اول شيء دا خبر مقدم شي د کانه لپاره. نو اولنې سیز دخل جوفه چې د ګیډې ته داخل شو ریق رسول الله صلی الله علیه وسلم، د حضور مبارک لاړې مبارکې د ګیډې ته اول خوراک د قلړخه د واقعو چې دغه ماشوم بس دا برکتی شي د حضور علیه الصلاۃ والسلام لاړې مبارک. ثم حنکه، بیا ول تحنیک کو، تحنیک خو تاسو پیژن کنو تعالو پوری خواګه لګول د کجوري هغه به تمرتين په کجوري. ثم دعا له، بیا دعا وکړه دتا وبرک علیه، او د برکت دعا وکړه، برکت دعا او دعا بالبرکه ونه شوي. وكان اول مولود ولد في الاسلام، او دا وده اولنې ماشوم چې په اسلام کې پیدا شوی، په مدینه منوره کې اولنې ماشوم عبد الله بن زبیر پیدا شوی. دا یو سوال شو کنه، مدینه منوره کې اولنې ماشوم څوک پیدا شوی دی؟ عبد الله بن زبیر. ففرحوا به فرحا شديدا، نو خوشالي وکړه دی په دې باندې په سخت خوشالۍ سره. مسلمانانو په خوشالي وکړه د عبد الله بن زبیر په پیدایش څو وکړه لکه ولي وکړه؟ لانهم قيل لهم زګدیو ته ویلې شو چې ان اليهود قد سحرتكم، يهود پتاسو جادو کړل، ولا يولد لكم، يهود ډېر جادوګر دي کنه، دی يهود پتاسو باندې جادو کړل، ولا يولد لكم، استاسو ما شومان بل کیږي. چې عبد الله بن زبیر او صحابه کرام ډیر زیاته خوشالي وکړه، خوشاله شو. وی ذکر چې دا دغه خبره غلطه ده. د چا خبره غلطه ده؟ د يهوديانو چې کوم کم سیر کړل دا خبره اسی و نه پوهیږي به خبره، ډیر زیاته خوشالي وکړه. بل حدیث حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عون عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان ابن لي ابي طلحه، دا ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ زو یشتکی چې شکایت او بیمار وغه. فخرج ابو طلحه اوتو فقبض الصبي، ما شم قبض شو وفات شو. انا لله، دا ابو طلحه رضی الله عنہ بچیره پونه شي به خبره، او د کور نه چوت ما شم څه شو و پولیس دار وې زیات پي کنه مشر موسی. فلما رجع ابو طلحه، کله چې ابو طلحه کور تراغه، قال ما فعل ابني، خپل بیبي ته ام سلیم رضی الله تعالی عنها ته وای اے ام سلیم ما پال ابن زماز وسی چلو کو. قالت ام سلیم رضی الله عنها وت جواب فرمای هو اسکن ما کان، هو اسکن ما کان. پس دغه کنو چې زو وجهین غوند کې پیغاوت وی هغه خو خیال کو هو اسکن ما کان، اے په کم حال شو دا غینه زیات په سکون دی. اسکن د څه غلا
اسم تبذیل لیکنه نو زیات په سکون دی ما کان په کم حال چې و دا غي نه زیات په سکون او په اطمینان دی اوس دغه خیال شو چې خشه وي او دا غي مراد څه سو چې وفات شوی نو مطلب په سکون شي دی کنه ماشوم چې وفات شي نو په سکون نشي زمونږ مشر چې اوس وي کنه وي سکون په قبر کې دی وای قبر شي کنه عمران خان چې وي نو کنه نو دا وای دې پته به ته ولګي صبر کوي دا سکون د هر چا لپاره نه وي دا دغه دی دا روضه من رياض الجنه هم دی خو حفره من حفر النيران هم دی ورخه الله دې زموږ لپاره جنتونو روضه وګرځي نو مور بیبي او ته فرمایي هو اسكن ام سلیم رضی الله عنها د دې ماشوم مور بیبي او ته فرمایي هو اسكن ما كان اغزيات په سکون دی هغه حالت نه جو فقربت اليه العشاء عشاء خو پیږي کنه د ماخام روټي وته وړاندې کړه فتعشى هغه د ماخام روټي وخړه ثم اصاب منها بیا د دې نو ودې ته ورسېدو اصواب منها د کنایه د جامعها د دې سره یو ځای شو فلما فرغ کله چې وزګار شو قالت دا تورستوي وارث سبيه ماشوم بیا خخ کا ماشوم پټ کا خخ کا هم وفات شوی فلما اصبح ابو طلحه رضی الله عنه چې سبا کو اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور علیه السلام تراغه په اخبره هغه خبر کو چې د څه واقع شوی دا زوی مې وفات شو او بیبي راته حل نو ولې ما په کور کې عشاء ډوډۍ خړل وای د مرده په کور کې لوګي حرام ده حضور علیه السلام په دې منه کړه نو چې دا دې څوکړو پوه شوي تاسو وای یا رسول الله ما په کور کې ډوډۍ خړل ما مجامعت کړل مرده پروت ته چې ګناه مې کړل او جایز کار مې کړل نو فاخبره خبر کو فقال حضور وته فرمایا اعرستم الليله اتاسو د شپې تعریض کړل یعنی یو ځای شي قال دی وای نعم او قال حضور فرمایي چې دا تاسو ګناه نه کړی اللهم بارک لهما یا الله دوله په دې شپه کې برکت واچي په والد حضور دعا ته ګوره د حضور دعا وکړه زما استغفر نه ده فولدت غلاما دا هغه ام سلیم زوی الکو شو قال لي ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ توي احفظه ودته حفاظت کا حتا تاتي به النبي صلی الله علیه وسلم چې زید نبی علیہ السلام ته وسم فاتا به النبي واسترجمه الباب سره موافقت په دې ځای کې راغی ها نو راتلو کو په د سره نبی علیہ السلام ته وارسلت معه بتمرات یسو کجوري ولېګری پاخذه النبي صلی الله علیه وسلم حضور مبارک هغه کجوري واغستې فقال امعه شيء د سره نور سشتي قالوا نعم او تمرات کجوري دي ها نا وارسلت معه بتمرات فاخذه النبي علیہ السلام دا ماشوم واغست فقال امعه شيء سوسرتا سراولي قالوا نعم او تمرات من کجوري راولي فاخذها النبي صلی الله علیه وسلم هغه واغستې په مدواها هغه وجولي ثم اخذها بمن فيه بیا د خپل خلی مبارک نه راواغستې فجعلها ويغرزولي في پسوبي یو پی جاره او بل پی پم خلا په خله د ماشوم کې وګرځولې وحنکه د تحنیک یو کو تحنیک خو پیژن کنه به وسماه عبد الله او دته نوم ولا سکه خو عبد الله نوم ولا کې خو عبد الله نوم ولا خو د اسحاق پلار وایي تاسو لاندې وتل کلی حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس وساق الحديث باب اماته الاذى عن السبي في العقيقه بل باب د ماشوم نه ضرر لري کول یعنی ویخت لري کول سر خریل د ماشوم نه په عقیقه کې ماشوم له عقیقه کې کنه نو سربتی اخره او خبردار علماء ذکر کوي چې کدا د سپینو زرو سره تول شي او هغه صدقه شي نو ډیره خبره چا اوس کیږي حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن سليمان بن عامر قال مع الغلام عقيقه د الکسر عقیقه دا الکسر سره عقیقه دا مطلب دا وسره مرګري کا دا وسره ملګری کا چې تکالیف او داتي لري شي وقال حجاج حدثنا حماد قال حدثنا ايوب قال وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله وقال اسبغ ویلی چې دا ابن فرج کنه د امام بخاري رحم الله په شيوخو کې راځي و اخبرني نواب عن جرير بن حازم عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سليمان بن عامر الدبي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقه د معشوم سره عقيقه ملګری کول پکار دي فارق عنه د من ددن وینه توکي یعنی ساوره ته حلال کې چې وینه
توشي د یو قسمه د طرف نه کافي شي و امید عنه الاذى او دنا غ ضرر وغيرها لرکه چې هغه وخت شو یا دم شو یا سنت کوي صحیح کوي ضرر نه مراد څه چې دې څه کوي سنت کوي. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا قريش عن حبيب بن شهيد قال امرني ابن سيرين ان اسال الحسن ممن سمع حديث العقيقه فسالته فقال من